नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत बकरा आयत नंबर 21 और 22, ये 20 और 22 आयत थे। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। د تیر شوی آیتونو سره ربط دا دی چې مخکې قرآن کې الله پاک اهدنا الصراط المستقیم په جواب کې چې الله پاک د قرآن ذکر وکړو چې دا کتاب دی، ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا کتاب دی چې په دې کې شک نشته، دا د هدایت سرچشمه ده، دا د هدایت سرچشمه ده. د هدایت سرچشمې د قبلولو او د نه قبلولو په منځ کې الله پاک دوه ډلې کړل. الله پاک دا هغه ډلو ذکر بیا کو او یو هغه ډلو چې هغه هدایت قبول کړو، هغه مؤمنانو متقیانو. دویم هغه ډله چې هدایت یې نو قبول کړي، کافرو، د هدایت نه قبولولو والا کافرو او مشرکین دي. او بیا الله پاک پکې یو درېمې ډلې ذکر هم وکړو چې هغې په ظاهره باندې هدایت قبول کړي او په باطنه باندې هغې د کافرو سره ملګري وو. دغه د لستوڼي مارانو دغه ډېر خطرناک وو. په هغه زمانه کې منافقینو، په دې زمانه کې دا ملحدین زندقه چې دا په اسلام باندې، په قرآن باندې، په نبي صلی الله علیه وسلم په ذات باندې اعتراضات کوي، په خولې ځان ته مسلمانان وایي، مسلمانانو په جامه کې پیدا وي او په دې باندې اعتراضات کوي. دغه ملحدین منافقین دا دغه زمانه منافقین په دې زمانه کې ملحدین دي. دا غي ذکر الله پاک کو نه دغه درې واړو ذکر نه پس انسان دا سوچ کوي چې لکه الله پاک د انسانانو تقسیم په رنګ او په نسلونو کو، په شکل او شباهت، په وطن اونکو، الله پاک په جبه اونکو، الله پاک په د دې تقسیم په څو کو، په هدایت منلو او په نه منلو باندې چې په سورة حشر کې ورته حزب الله او حزب الشیطان وایي. وروسته راځي سورة حشر کې حزب الله او حزب الشیطان، دا دوه ډلې دي په دنیا کې، یو حزب الله دی، یو حزب الشیطان دی. چې کوم د هدایت سرچشمه مني، چې کوم قرآن مني، په قرآن باندې عمل کوي، الله مني، د الله رسول مني، مسلمانان دي، مؤمنان دي، هغه حزب الله دي. او چې کوم د دین انکار کوي، هغه حزب الشیطان دي، هغه د هدایت سرچشمه چې نه مني، هغه د شیطان ملګري دي. دا دوه ډلې دي په دنیا کې. الله پاک دغه درې واړو ډلو ته چې کوم تیر شو په دې آیات کې، هغې ته الله پاک دعوت ورکړی دی د بندګۍ. نو دا آیات ربط شو د هغې تیرو آیاتونو سره. الله فرمایي یا ایها الناس اعبدو، اے خلکو بندګي وکړئ، ربکم الذي، د رب ستاسو هغه. دلته د رب ذکر وکړو، الله خپل اسماء الحسنا نه یو نوم یاد نه کړه، بلکې د رب ذکر وکړو. الله پاک د خپل رب عبادت وکړي چې هغه ستاسو مطلب د پالونکي عبادت وکړي، چې کوم ستاسو څوک تاسو پالي، چا چې کوم ذات چې تاسو پیدا کړي یې، کوم ذات چې تاسو د نشته کړي یې، د قطرې نه ښایسته ښکلی انسان جوړ کړي یې، هغه انسان، هغه رب، د هغه رب بندګي وکړي. نو دلته الله پاک د رب ذکر عبد الله بیا لیکلو چې د خدای بندګي وکړي، د رحمان بندګي وکړي، د رحیم بندګي وکړي. خو دلته د رب ذکر وکړو چې تا ته د دعوت فکر درکړه، چې سوچ وکړه چې بندګۍ لایق څوک دی، د چا بندګي وکړی شي. نو بندګي د هغه چا په کار ده چې کوم ته پیدا کړی، چې کوم تو پاللی او چې کوم تا نه سالم انسان جوړ کو، تاله ښایسته وجود درکو، تاله ښایسته رزق درکړه، دا نعمتونه یې دله درکړه، دا دنیا دله درکړه، دا ښایست یې دله درکړه، دا رزق دله درکوي، دا صحت دله درکوي. د هغه رب بندګي وکړي. مخکې الله پاک په دې خپل کلام کې د خپل دغه بیانوي، نعمتونه بیانوي، صفتونه بیانوي. ربکم الذي، د هغه رب خلقکم چې تاسو پیدا کړي یې، والذین من قبلکم، هغه چې ستاسو نه مخکې ني. تاسو نه مراد ستاسو دا ټول امت، ځکه چې دا قرآن چې تر قیامته پورې پړاویږي، نو قیامته پورې انسان ته دا دعوت ورکوي چې ته پیدا کړې او ستا نه مخکې چې کوم تیر شوي امتونه دي هغې پیدا کړي دي. نو دې کې اشاره دې ته ده چې دا امت اخري امت دی او دا نبی اخري نبی دی. که دې نه وروسته بل امت راته، نو دې کې به د هغې ذکر وي چې من بعدکم الذي خلقکم
تاسو پیدا کړی دی والذین من قبلکم هغه چې تاسو نه مخکې کوم تیر شوي دي والذین من بعدکم هغه چې تاسو نه وروسته کوم راځي چونکې وروسته نور امتونه نه راځي نه الله پاک دلته د هغې ذکر ونه کړو نبی علیه السلام بارک آخري نبی او دا قرآن د الله آخري کلام دی او دا امت د الله آخري امت دی ځکه الله پاک وایي چې تاسو پیدا کړي او تاسو نه مخکینی چې کوم خلک هغه پیدا کړي لعلکم تتقون ښایي چې تاسو تقوا اختیار کړئ تاسو پرهیزګاره شئ الذي دا خدای هغه ذات جعل لكم الارض فراشا چې ځمکه تعالی فرش ګرځولې ده طبیعت چې خدای پاک خدا ځمکه ګول پیدا کړې ده لیکن په نظر خو فرش ته الله پاک دا قرآن د عام انسانانو لپاره دی ساینسدانانو لپاره خو یوازې نه دی دا د عام انسانانو لپاره الله پاک مخاطبه د عام انسان لپاره د عام انسان ته ځمکه فرش ښکاري موږ دپاره ځمکه فرش ته غوړېدلې ده ښکاري موږ ته په نظر داسې وسیع ده نه الله پاک ځکه موږ ته وایي چې دا ځمکه مې تا دپاره فرش پیدا کړې ده والسماء بناء او اسمان مې دله چت پیدا کړی ښایسته چت ښکلی مزېدار د اسمان تک شین چت یې دله جوړ کړی دی وانزل من السماء ماء او دغه اسمان در باندې بیا اوبه هم بارئ ښایسته ښایسته اوبه در باندې بارئ در باندې نازلوي فاخرج به یعنې بیا راوباسي په دغه اوبو سره بیا الله پاک راوباسي من الثمرات د میوو نه رزقا تا دپاره رزق لکم تاسو دپاره رزقا لکم رزق تاسو دپاره ګوره الله پاک څونه احسان درسره وکړو چې تاسو باندې ځمکه دله فرش پیدا کړه اسمان دله چت پیدا کړو بیا دله د اسمان اوبه نازلوي او په هغې باندې د قسم قسم میوې د رزق د خوراک ځکه چې یوازې چې ته پیدا کړلې ځمکه هم دله فرش پیدا کړه چت هم پیدا کړه بیا د خېټې ضرورت و د خېټې دپاره د الله میوې پیدا کړلې خوږې خوږې قسم قسم نعمتونه میوې ښکلي ښکلي فصلونه ښایسته ښایسته غلې نه الله پاک درته دعوت درکړي چې انسانه زما بندګي کوه او ما سره شریک مه ګرځوه فلا تجعلوا لله اندادا دونه ښکلی رب چې هغه تاسو دا دومره هر څه دله هغه درکړي دي دا دله بوت نه دي درکړی دا دله اور نه دي درکړی دا دله نوره سپومۍ نه دي درکړی دا دله تا چې کوم څونه خدایان ته چاته سجدې لګیا دا ټول د الله مخلوق دی دی کې یو هم داسې نشي چې تعالی د یو نعمتونو کې یو نعمت د دې زره مه سم الله تعالی درکړي دا هر څه دله الله درکړي دي نو بیا الله وایي چې فلا تجعلوا لله اندادا الله سره شریک مه ګرځوئ وانتم تعلمون ښایي تاسو ښه پوهېږئ چې الله یو دی د دې هر څه پیدا کولو والا یو ذات دی اوپر والا د هندوانو ورته هغه اوپر والا چې اوپر والا هغه ذات دی بیا دا تاسو ځان نه دا بوتان څه دپاره د هغې بندګي د دې دپاره دې ته ولې سر ټټوئ هغې ته ولې رام رام کوئ د خدای بندګانو چې خالق هماغه الله دی مالک هماغه الله دی رازق هماغه الله دی ځمکه هغه پیدا کړې اسمان هغه پیدا کړي بارون هغه پیدا کړي د رزق میوې هغه پیدا کړي نو بیا ولې دې خلکو ته تاسو سر ښکته کوئ هغه رب ته ولې سر نه ښکته کوئ هغه رب ته ولې سر نه ټیټوئ نو الله وایي د ما دپاره سر شریک مه پیدا کوئ تاسو ښه پوهېږئ او د هغې باوجود سره د دونه علم او عقل باوجود تاسو ما سره شریک پیدا کوئ مه کوئ داسې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم ای خلکو بندگیو کې د رب تاسو هغه رب خلاکم چې تاسو پیدا کړي والذین من قبلکم هغه چې مخکې تاسو نه دي لعلکم تتقون ښایي چې تاسو پرهیزګار شئ تاسو تقوا اختیار کړئ الذي جعل لكم الارض فراشا دا هغه ذات دی د الله هغه ذات دی چې ګرځولې تاسو دپاره ځمکه فرش والسماء بناء اسمان چت وانزل من السماء ماء او نازل کړي د اسمان نه اوبه فاخرج به من الثمرات رزقا پس روباسي دغه اوبو سره د اسمانه چې نازل شي دغه اوبو سره من الثمرات د میوو نه رزق تاسو دپاره لکم تاسو دپاره الله فلا تجعلوا لله اندادا پس مه ګرځوئ الله پاک دپاره شریک وانتم تعلمون ښایي تاسو ښه پوهېږئ صدق الله العظیم